أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورہ آل عمران والآیت اللہ تعالیٰ فرمائی سی خالق تاسو کامل نیکی تا پورا نیکی تا نشه رسیدل څو پر هغه شیون خرچ نه کوي څو کوم در باندې خپله باندې ګرون دي او کوم د ته په خپله باندې پسند دي او کوم د ته په خپله باندې ښه دي زړه ته نږدې دي نه هغه شیون خرچ کوي هله به تاسو کامل نیکی ته ورسیږئ. دا آیت څه کله صحابه واورېدو نازل شولو نه صحابه کې څه کوم سړي سره ښه شی وکنه بیا قربانۍ کړه آی خرچ کړلو آی صدقه کړلو. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي سپانسوارو کې د ټولو نه زیاتو څه د چوکه جورو ونې وي که نه ابو طلحه رضی الله عنه د ډېرې ونې وي او د دې یو باغ و د هغه نامه بیرحا وه او دا باغ دی باندې ډېر ګران و. دا باغ مسجد نبوي سره مخامخ و. پیغمبر علیه السلام به دې باغ ته ډېر ور تللو او دې کې کومه یو اوبه وي که نه هغې څښلې او اوبه یې ډېرې خوږې وي ټنډه اوبه وي. څه کله دا آیت څه نازل شو څه تاسو وره پرې کاملې نیکۍ ته نه شئ رسېدی څو پرې ښه مالونه خرچ نه کوئ. ابو طلحه صاحب پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او پیغمبر علیه السلام یا رسول الله الله تعالی خو دې شی ته فرمیلی که نه څه تاسو څو پرې خواښ شی خرچ نه کوئ مو ته نه شئ رسېدی کاملې نیکۍ ته. که شی ته خبره یي که نه نو په ټولو مالونو کې مو ته بیر حاصه ده دا باغ شو دا کویو ده ورکې دا مو ته ډېره خوښه ده. دا خو زه الله دپاره صدقه کوم د دې اجر او د ثواب امید لرم نو چې ته مناسب عمل ته کې تاسو خرچ کوئ. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیلو واه واه بخن بخن ډېر بهترین مال ډېر بهترین مال څومره د نفع او د فایدې والا مال ده. خو پیغمبر علیه السلام به وتي زه دې دپاره بهتر زوی دا ګورم زه دا په خپلو رشته دارو کې تقسیم کا. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا خبره به ومنله بیا خپل تره زمون وغیره ترورونو کې دا تقسیم کوم دا شی ته رشته دارو کې تقسیم کړلو نو په دې طریقې سره ښه شو کامله نیکۍ دې حاصله کړله. نو که کوم سړی هم غواړي که نه زه کامله نیکۍ ته ورسېږم څه کوي بهترین مال به خرچ کوي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه ویلي دي چې کله مو ته دې آیت علم وشو که نه چې الله تعالی د شي ته خبره کړې ده هېڅ مو ډېر سوچ وکړل سر مو ته به چې شفاف وي که نه چلو الله خو شیون راکړي دي هېڅ ډېر سوچ مو وکړو دي مو یوه وینځه او مرجانه نومېدله هېڅ چا مه څه کړله الله دپاره آزاده کړله نو په دې سره ښه سړی کاملې نیکۍ ته رسېږي. او مو دي تاسو خو ډېر داسې شیان ګورو که نه سړی د کله صدقه وبوښتي چې بهترین مالونه وبوسه نه دا ښه خاطرې کاشه ځنه خال څه کوي سبزۍ وشي خاخه سبزۍ ځان ته بې لګیا خچنه خیرنه غونې کې څه پوتې شي ما بیا خالکو ته هېر کوي دا ظلم زیاتي کې رسي. لکه څنګه ته غواړې چې حالاتو ته ښه شیان دیر کې هر څو ته نه یې لګیا را ښه شی راکړي الا ښه خوراکونه باندې موړی هر ځای کې همدا سوچ د سره ده خپل ځان در باندې ډېر ګران ده نه د شي تعالی د نه غواړي که نه ځان در باندې څنګه ګران ده مو ته ښه شیان روبسه یما فکرون ته دومره سپک لګېږي تسخوس خوشونو ته ورواته اړینه ده یوسه په دې ځان خلاص کړي لکه یمو کې عمرې نه ته بچ شئ که څنګه یمو کې عمرې کې ډېر ښه راسي یمو کې عمرې نه بچ کېدل نه شي ته به ډېر پام ساتي چې الله ته څنګه شی وړاندې کوي الله دومره عظیم ذات هغه ته تسخو په چند شیان مخکې کوي نه نه ښه شیان ویل که ځکه چې الله رب کریم کې عمرې ډېرې مضبوطې دي هغه کې ته نه شي کول چې ځانونه باچ کړي الله تعالی د هر شي شکست سره څه رقم ته شی ته پیش کوي الله دربار ته. نو دا د موتی تاسو کې یو عادت جوړ شي څه هر کله شی وبوسو که نه نه هغه شی به ورکې مه وبوسو چې کوم شی ذلیل شی وي سپک او دني خسي شی کم قیمته شی وي. ځنه خلکو کره څلور پنځه پسونه یې اختر کې به د خور غونې الول کړو د نورو پرېږدو دا به شي د روپۍ راته ښې وکړي الله بنده دا خو تو مسله اورېدلې ده که نه چې کله اختر کې قرباني کوې څاروی للی نو بیا مناسب قسم ته شی الول که ډېر سور نه للی ډېر قیمتي نه للی او داسې سپک شی خو ورکې مه رانیسه که نه څه زیاتي غونې شی ولګېږي د الله ته قربانۍ ورکول دا خو داسې وشمېره لکه څه یو مېلمه ته شی ورکوي مېلمه ته څوک سپک شی روباسي سپور شی در روباسي بېکاره نه روباسي که نه ته خو د الله دربار کې دا شی پیش کوي او تاسو بریدلې کله ته صدقه ورکوې که نه دا د فقیر لوس نه مخکې الله لوس ته غورځي کما یلیق بشانه بے تمثیله او بے تشبیه هم دا خبره کوو
څه الله تعالی ته دا صدقه اول په لوس کې چې هغه نه بعد وکړي لوسته سي نو تو خپل سوچکا خیران غو شاعر کې راچن کوي ورکه د خدای تعالی لوس کې به کور شاعر کوي خخ شای خدانه شولو ځکه دې شي کې مو پام ستو سره دا شاید مو نو بسو بلکې خشای دو بسو او خشای ورکو لکه څنګه مو په خپل باندې خپېګو خپل زنونه باندې د شه د مو د پوي شياري د الله رب العزت څخه دا خشيانونه پسند کوي او خشيانو متعلق حکم مر کړه او انسان کې دا جذبه یې خېزبار شي کې خشي بنې پیږي پارشي کې خشي بنې پیږي کنه یو طرف ته صداق واخه کې د بل طرف ته تړکا یور کې لګور کې ماټر میلو کدو ما غفل زور کوي دره د پیږي اعلان کې واخې دوړه دي نو دا شیطان الله تعالی در باندې پیږي کنه څه غنم خود وړه غنم دي کنه خدار کې لګ خ غنم دي دار کې لګ بیکور دي اخر کې تر شر نه څه ورځي اخر کې زینو کې مغه غون کې خاطونه تعالی کې زداب زکات کې ورکو دا شیطان زکاتونه به چوغنو وسی الله تعالی فرمایي تاسو کامل نه کې ته کزون رسول غوړې کنه نه به دا غ طریقه وکي کومه د تمویل ده څه پسندیده شیون تاسو الله لپاره کې به خرج کې یا چوتیر کې هغه به ور کوي بل ذکر الله رب کریم فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله رب کریم فرمایي سدي الله مغفرت ته تاسو په منډو لوټ شئ پس ذرا پس غیر شئ تیز شئ دي شي کې پوتې نشئ لکه څنګه دي چې متعلق اورې سیر پلان کې شی ول روپې ورکول شي د نن څو پروګرام شروع شوه ده هر سره ټول نو سبیر وځي سره سي پوتې نشو زوی بنې کې دای شي سپټې منه ځون د پر پوزیشن ونی سو زوی ځون تر غیر کو نو د شیطان الله یې سنا تاسو د مو مغفرت تا منډي وای ټیک د دنیا کې منډي وای څه په باندې نشته بالکل دنیا واګټای خور پسې ځای وختي سید نه پوتې نشي کسه شي لکه څنګه يهوديون به وختي وروتلو او ټول نه بوال وروتلو او بل شي به کړه توالی پټای کې هر شي به کول ویلې پوي وکنه دنیا باندې پوي تاسو دنیا حاصلای دنیا خډر خشاید بهترین شاید او ډیر خشاید په دې سره ټول دین کول شي دینه دنیا نه بغیر خو نه کېږي دا خو د اسباب دنیا ده کنه خدا سیامه کوي چې بس یو مول باندې مرخص دي دا یو اخر شوکونه مخصص کړ شو وختي کوي خدای الله مغفرت نه سي هغه ته عمره بیړه نه کوي هغه شي ته مخ کې نه سي خال به اوس تاسو وکي سیاره تاسو د خبرې وکي کنه سلام مغفرت ته منډي وي د الله مغفرت شي ته کې راوي خاصله کې مو منډي روي شي ته لوړ د کسانګي چې شکل کې خو نه موجود کنه د سوال خلکو ته پیدا کیږي سره د الله مغفرت ته منډي وي چې ته کې مت زوی واخیا څه شکل کې خو نه راکوزيږي که څه خوش شکل سمو یو سو دا نه د څه مقصد نه د معذرت صاحب خندا دا کنه جماعت ته پټیم نه راځي الله مغفرت ته په منډي نه راځي کنه اندا خور کې شوالو جمیل منځ ته توخړېږي ولا توخړېږي کله خطبه شروع شي الله راځي خدای الله مغفرت نه کس نه واخ راغللې الله مغفرت ته ته منډي زر نه وای کنه چې شادي دین علماء ملیا کې ټول نه مخ کې سان دي تل شي الله مغفرت ته منډي والي او رښتیا منډي نه دی مراد صدا چې رښتیا سره منډي شروع نه کوي و غرزای او رښتیا سره بل چې شتا منډي کول نه په کور سکوټر باندې تیز لوټ شي و غرزای پاک بشي مقصد دا د اهمیت ورکې شي تا په ټیم باندې ځون رسیدي ته الله مغفرت ته تیز لیل شي او بلې د سي جنت طرف ته تیز سي او د سي جنت د پر شو کې رشک وکي دیو بل نه شو کې مقابله وکي خپل منځ کې مسابقت وکي چې دی هغه ولا پلن ولا وګدول شد زمکو سمنونو نه ډیر لوی ده دا کوم خلکو د پر د شیطان د سالانه ډریږي متقی خلک وي او متقی سړي اول نمبر صفات دا ده قرآن کریم کې تاسو کله اول قرآن کریم اول صفه کولو کوي تاسو د متقی سړي ولا علامات معلوم شي زدا چوغوي الذين ينفقون في السراء والضراء دا خلک دي خرج کوي صدقات کوي خوشالي پالات کې غامالات کې کوي د دوی کې خصوصي عادت ورکی دا الف لام میم ذالک الکتاب تلور شازي کې هدل للمتقین رغله ور پس ډایرک دي خبر ذکر راغله دو خرج کوي متقی سړي ومن پالا باندې خرج کوي کچو دي تقوا دوا کوي کنه دا یو نه کی صحیح ده متقی سړي کې اول نمبر خبر ده شرک نه کوي دویم نمبر د کبیره ګناونو نه ځون ساتي دریم نمبر څه ده صدقات ډیر کې دا متقی سړي کې خصوصیات ده او صحابه کې خندا د تونو زکه ډیر وکنه ضروری شون بیا اکثر پرې د صدقات ته دومره تیستلو او بل خبره ده چې غوساړي رسکی غوسیت کله نه څه مقصد نه برداشت کول په داسې ځای کې ستو واس رسیږي متقی سړی کا پیژندل غوړې کنه هغه زون زورورو کسونو ته غوسه کوي
لوندې کسونو ته غوسه نه کوي. که کوم سړی لوندې کسونو ته غوسه کوي د دې بزدل بچی ده، د دې ډرنې زوی ده او د پلار به ډاران وي، ځکه څه کمزور د خارچو کول شي. او ګیدړه د تونم بالي دلی که نه کمزور شی څه وکړي سترګې سترګېږي دومره سر شي تی که څه شورګي چا نور دانه چولی ده. خو څه کله ځنه مضبوط شی وکړي سترګې خود پرېږده تکې زیړې تخې وي سر ورکې سرولی وي نو دومره ډرن شی ده. نو موتی تاسو کله کله یې پلنکي ته مو غوسه راوله غوسه ځان نه کال په خلکو ته یې نه کوي. توار مې وله ودرې هغو ته غوسه نه کوي. هسې مړه غېږونه د نیولي خبرې ورته نشي کول. غریب سړي ته غوسه کوي، کمزوري سړي ته غوسه کوي، دې ته غوسه نه شي دا بیا بدمشۍ کې رسي. غوسه نن نه بعد کوئ زور نه طاقتورو کسونو ته کوئ یا د سرار چشي کې برابر وي او بیا ما غټیم کې بردوش کا څه کله تو نه زیوتا ای طاقت کې که نه بیا وروسته ورپسې غږېږه مه انده شی ته کمزوري سړی د هغه باندې د غوسه راوله هغه بردوش کا. موږ به ته وپېژنو څه رښتیا ورسره ته متقي سړی ځکه ستو غریب باندې غوسه راغلې هغه ټیمه غله شوې طاقتور ته درغلې هغه ټیمه غله شي ته یقینا الله نه ډرېدونکی سړی ځکه ستو دپاره دوه کسان وو خو دواړه سره درجې کې برابر نه بیا ته ورسره یو سلوک وکړو اندې ته متقیل شي. کنې کمزوري ته دومره غوسه راشي چې نیول نه شولې تیږې دا غره لوړولې کومې خاښې وې خو خلکو باندې دروب چولو او چې کوم زراور کس هغه دپاره بالکل ورک شوې یو اوبه غوندې ړنګ پنګ لوړې ته که غریب کې سو نشته نو دا د بیا متقي سړي عادت نه ده. ځکه الله تعالی دا خبره کړې ده چې متقي کې کوم خصوصیات څه دي یو ورکې دا د غوسه څکي ساره د دې نه څه طاقت وي بې طاقته غوسې نه چلېدو چې موږ ډېره دنیا ته غوسه رسېدل ټول عمر شوبي کړې وه خو څه کول نه شو د غوسه ثواب شته دی هېڅ ثواب یې نشته. دا خاصې ځان ته تکلیف رسوي دې سره زړه وینه کمیږي دې سره دماغ کمزوري داسې غوسې مه کوئ چې کومه ته نشي ناپیس کول شو باندې وبسل نشي دې سره سړی خپله زړه سیزي. بل ده والعافین عن الناس خال مفکوي کله یې مفکوي غلطي شوي ده او سړی ونه لوندې درجې کې ده بیا یې مفکوي اندي تیل شي که نه متقي سړی اندي تیل شي ایون اندي ته ایون سړی یل شي ایون فرسټ پوزیشن والا سړی اندا ده په متقیانو کې چې دې غوسې طاقت رسېږي. تاسو به لیدلي که نه د علي رضی الله عنه لمسی و هغه ته وینځي اوبه مو به چې راوړلې ګرمې اوبه چای په تل کړه سره د ده نه ښه روغ طاقت یې په رسېدلو بیا یې معاف کړه سره د ده نه څه ور زوده یې کړه چله زوده یې ته کنې طاقت یې په رسېدلو ستره کم ته سزا یې کول شوه. نمده شی ته که یو سړی لوندې کسونو ته داسې سزا ورکړي که نه چې نور دپاره عبرت وګرځي نو دا سړی بیا ډاران شمارل شي ځکه چې لوندې کسونو ته خار سړی سزا ورکول شي. وړ وړ کې د زه داره غوسه شه اندازې ښه ته په خپور کې وخېږېږه مو ته چوک تکړه نه مه یې صحیح ده ځکه چې خو واړه خال دی هر چوک یې وال شي تکړه یې ځون غونې غټ سړی ووایه یا ځون نه ښه غټ سړی ووایه یا ځون برابر وي الف دو منو سیارې ته صحیح مف کوونکی سړی یې. نن نه بعد موږ په دو خبره باندې ښه ځان پوه کړو چې په دنیا کې چوګا اوسېږي دی روی زمین باندې که هغو خپل طاقت پاور په لوندې کسانو باندې استعمالول هغه ته بیا لایق ما لګوئ هغه ته بیا داسې ما لګوئ چې ویري ګوډ هغه باندې د باد رادویل شي بلکې مزاحمت یې وشي باقاعده د پوی کړلی شي چې دا تو هېڅ توره نه ده کړې ډېر کمزوری ډېر ناپویه کاسې او په ناپویه سره د څه کړي دي غلط ځای کې خپل پاور استعمال کړی ده که رښتیا ورسره پاور د سره یې روشه موتو ته داسې پاور وله ځایونه وښیو که نه څه خپله به کښېني انشاءالله خپله به د زنګنونو کور پرېږدي ودارې به نه نو داسې ځایونه دو خلکو ته بیا ښایي چې کوم خل دی پاور دوا کوي یا طاقت دوا کوي.